باب ما وجب في الصلاة وهي سبعتنا. استاد واجبات چالو شو 14 فرائض شو کنه 8 شرائط او شپږ ارکان 14 واړه واجب دي. واجب حکم خو بیان کو چې من ترک شیء من هذه الارکان 6 فسدت صلاته ويستأنف الصلاة مرة أخرى. المنز بیا د نوی سر نه کې چې فرض پاتش. اوس واجبات الاول قراءة الفاتحة، فاتحه قرات کول استاد د ماده او د واجبات ندی. والثاني القاعدة الأولى، مطلق قرات فرائض کی ذکر شو. مطلق قرات فرض دی خو سوره فاتحه ویل واجب دی زمون پنځ باندې. سوره فاتحه واجب دی. دویم واجب القاعدة الأولى، قاعدة الاخیره په فرایض کې ذکر شو. اخیری قاعده فرض دی، اخیری ناستا. او قاعده اوله چې دی اولنې ناستا واجباتو کې دی. نو استاد آسانه طریقه دی، یو سړی چې جمع ورکې اکثر دا بنیادی خبر ورته علم نوي په دوم رکعت کې یو سړی کېنه نستو پاسې دو نو دی بیا سوچ کې چې خپل مون مې سو شو نو چې دته دا پته وي چې دوم رکعت کې اول ناس ته چې د قاعده اوله واجب دی خو بس واجب ونه پاتې شو اخر کې بس سجده سهو وکي پوه نه شو په خبر. نو دویم چې دی قاعدة الاولى، دریم چې دی استاد والثالث قراءة التشهد في القاعدة الأخيرة. اخیری قاعده او ناس ته فرض دی خو تشهد په اخیری قاعده کې ویل څه شی دی واجب دی. او پاتې شو په اولنې قاعده کې سنتو کې را روان دي. اولنې قاعده نو 2 سيزونه شو، اخیری قاعده فرض شو، اولنې قاعده واجب شو. اخیری قاعده کې تشهد ویل واجب شو، اولنې کې سنتو کې را روان دي. دریم ګور سلورم ګور استاد دما. والرابع جهر الامام بالقراءة فيما يجهر به، پزور ویل د امام قرات فيما يجهر به پاغل منس کې چې پاغي کې جهر ک زور تلاوت کولای شي، جهر پکې کولای شي. اوس اکثر او بیشتر داسې مونږ سره کېږي عثمان غنی چې داسې وشي چې مونږ مازدیګر مونږ کې ولاړو او مونږ چې دی استاد په قرات باندې جهر وکو نو سخ په قرات پټته کنه په مازدیګر مونږ کې مونږ قرات بالجهر کو واجب پاتې شو. ځکه پنځمه څه ذکر کړی دی مخافة القراءة في موضع السر، قرات پټ ویل دی استاد د ما په زید پټ ویلو کې. نو دغه رنګ ته ما خام موس کې ولاړ نو ال تجهر قرات واجب دی کنه او ما خام کې تازان سر ویل الحمدلله رب الپټ ویل جهر دی پیونه کړو. نو یو خو چې مسلې درته پته یروستو مرازه مالک یوم الدین پورې د پټو ویل خو ځ پټ دی ویلو مخ کې چې بیا در تخکاره کې داسې بنوي چې بیا د الحمدلله سره کوم نه اغه زینا اهدنا الصراط المستقیم غ پزور وایا. باقی قرات ته پټو ویلو واجب د نه پاتې شو، واجب بچ دی استاد د ما سجده سهو وکي نشو په خبره با سجده سهو خو بکای کوي یو پیر قرات ته نه پټ ویلای شوی دی کنه وای نشو خود دغه د الموس کې دا خبرې دي د امام د پاره خصوصا عام امت هم ضروری دي چې ځان الموس کې او پدې شي خو لکه دا دي چې دا ځکه ضروری دي امام د پاره چې امام خو ټول قوم ته مخ کې ولاړ وي چې امام ته د دې بنیادی مسایلو پته ولګي نو بس د قوم مون صحیح کوي هغه ځنه چالو شو واجب پاتې دی بیا ترتیب مخره بیا د سره کیږي خبره ته دی غوږ دی او قوم ته دی هم پته لګي چې تر د دومره دی مالک یوم الدین پورې ته تر اوسه خاموش ولې وي بیا د سره شوي एकदम نو چې کم شی پاتې شي واجب دی پاتې شو. سوره فاتحه د مثال مکملونه ویلا ولد والین امین پر او د نویل بیخي او کود پټه دی ویلا دواړه واجباتو نه دي کنه
پټ قرات کولم په پټ منځ کې او که بیخي دې اونه ویلا واجب به پاتې شي. واجب د پاره سجده سهو دی. والسادس شپږم قرات القنوت فی الوتر، په وتر کې دعای قنوت ویل واجب دی. اکثر امی بیا تپوس کې امام سره خپل مسائل را پیخیږي، خدا صورت ویلو نه بعد ډایرک رکوع ته لاړ، امام بیا بره کیږي یا بخکته کیږي، استاد حیران به چې خدای کم طرف ته لاړ شم دعای قنوت رانه پاتې ده. نو چې دته دا دیک ځکه چې دی خو شکی وي کنه چې خدای واجب دی که فرض دی ته خودی پته نه وي امام ته. نو چې دته دا پته لګي چې استاد نه ما واجب دی رانه پاتې شو، زه مخکې لمونځ چلوه اخر کې به سجده سهوه وکړي. څومره آسان مسائل او دا هر مؤمن مسلمان ته ضروری دي. اوس ډېر امیان داسې استاده چې سوره دعای قنوت واجب نه پات شي او رکوع ته لاړ شي چورلټ سلام وګرځوي تربیه د سره کی دغه چې ونه شیخ خطا شو کنه اوس وایي چې خدای استاد کم خو بوزي. والسادس شپږم قرات القنوت فی الوتر، والسابع تعدیل الارکان، هر یو رکن په خپل ځای آرام سره ادا کول. من ترک شیء من هذه السبعه المذکوره ان كان صاحيا يلزم سجدة السهو، کچا یو شی د دیو سيزونه د سهو په لازم دی. سجده سهو څه دی استاد؟ لازم دی. نو دا استاد د ما سجده سهو چې دی هغه لازم شو، او دی صورت کې ګورا دا ال استاد سجده سهو لازمیږي چې تا نه واجب په هیر پاتې شي. ومن ترکا او چا چې پری خود عامدن قصدن مدن لا یجب علیه شیء، اس شی په واجب نه دی، ولکن صلاته مع النقصان، المنز به سره د نقصان وي. ګوره چې فرض دی پری خود المنز به اعاده فرض دی وا ضروری دی، دلته په واجب قصدن عمدن پری خودلو سره صاحب وایي چې زه تاوان دی وکړو ګن المنز دی ناقص کو خپل باقی اعاده نشته. او چې سهوان پاتې شو نو بیا به سجده سهو کوو. نو دا د المنز استاد د ما وہ واجبات شو. سباب باب سنن الصلاة وی وهي 14 سورلستی. اللہ پاک تے عمل کولو توفیق نصیب کی.